الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. زما ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو خويندو د رمضان مبارک دا میاشت ډیره مبارکه میاشت ده، ډیره د عبادت میاشت ده. زه تاسو ټولو ته دا یو مبارکباد در کومه چې کله د رمضان مبارک میاشت ولیدلی شي نن شپه او اطلاع وکړی شي چې یاره سبا له روژه ده، نو انشاءالله که د تراویح وخت درته و تراویح وکړئ او د پېشمني تهجد هم وکړئ، سبا روژې نیت بیا وکړئ. که کله لا اطلاع نه شوي نو بیا د جمعې په ورځ به یقیني وي، خو که اطلاع وشول او میاشت ولیدلی شوله ځای په ځای باندې لا اطلاعات نه دي راغلي، د دغې وجې نه مطلب دا دی چې د هغې نه مخکې څه مه کوئ. خو د دې کې ضروري خبره تاسو ته دا کومه چې د رمضان مبارک ډېره مبارکه میاشت ده، نو تاسو ته یو درخواست کومه چې دا ډزې مه کوئ او دا ډزې چې کوم خلک کوي نو ګوره یاد ساتئ دوه ګناهونه بلکې درې ګناهونه کوي. یو ګناه یې دا ده چې مال یې فضول خرج که او په هغه فضول خرج کولو د مال باندې الله خفه کیږي، ان الله لا يحب المسرفین. او دویم نقصان یې دا دی چې دغه کارتوس دا خدای مکه چا انسان یا زناور یا په داسې مال د چا هلاک شي، لکه بر اکثر سولري دي، د هغې د وجې نه هغه ګولۍ لاړه شي په سولر باندې ولګي، هغه یا داسې څوک انسان پرې ولګي یا پرې څه زناور ولګي، نو دې وجې نه دا د بل چا مال یې ضایع که، نفس یې ضایع که، نو دا بله ګناه وکړله. او دریمه خبره ده چې د رمضان مبارک دا میاشت چې ده د عبادت میاشت ده، نو ده پکې مطلب دی چې لکه د ګناهونه شروع کړل په ابتدا کې، نو د دې نه ځان وساتئ. دی کې دا د عبادت میاشت ده، دا د صبر میاشت ده، ډېر احتیاط وکړئ، الله تعالی به موږ له اجر راکړي. او زه به حیثیت د یو عالم هم تاسو ته دا خبره کومه او به حیثیت د یو تحصیل چیرمین هم تاسو ته دا خبره کوم د تحصیل چارسدې چې د ډزو نه بالکل ځان وساتئ. او زه تاڼو والا ته هم دا خبره کومه ایسي چوګانو ته او ډي سي پي صاحب ته چې کوم ځای کې ډزې کیږي او دا ډزې کوم خلک کوي نو فوراً یې راولئ، ځکه چې لکه دا د نفس سره د خلکو د نفسونو سره هغه د لوبې او تماشې دي، نو دې وجې نه مطلب دا چې دې خلکو رعایت مه کوئ او عبادت ګزار خلک د خپل عبادت کوي او د دې قصو نه ځان وساتئ. او انشاءالله العزیز سبا به زه د پوډ والا سره هم په دې حواله باندې میټینګ کوم او په نرخنامو به سره خبره کوو چې بالکل نرخنامې په لکه بالکل هر روزانه چک کولی شي او دغه شانته ملاوټ وغیره چې کوم دی نو دکانداران نه کوي، ځکه دا زمونږ مسلمانان دي، وروڼه دي، خویندې دي، په هغې باندې مطلب دی چې لکه دې ته ډېر دغه دی نقصان دی، نو چې ملاوټ نه ځان وساتي. درېیمه خبره پکې دا کوم چې د وړو مسله ده، وړه به رمضان کې مفت ورکوي حکومت. موږ د حکومت ډېره مننه کوو په دې اقدام باندې چې هر به تقریبا موږ ابروز ډي سي صاحب سره په دې باندې میټینګ وشو، 91% خلکو ته به دا وړه میلاویږي، ځکه د بېنظیري رجسټریشن چې دی نو دا د 91% کسانو دی، اگر چې پیسې لږ خلک لي خو رجسټریشن چې کوم دی نو هغه ډېر یعنی 91% کسانو ته دی. نو لږ صبر کوئ، که نن درته په یو ځای کې میلاو نه شي سبا به ته میلاویږي، بل ورځ به میلاویږي، یوټیلیټي سټور کې به میلاویږي، خو لکه بې صبري مه کوئ او د بل یو کس بېعزتي او هتک مه کوئ. انشاءالله ټولو ته به دا وړه کې خیر میلاویږي، ځکه 91% ډېر شی دي، 9% خلک داسې چې هغې ته دا نه میلاویږي او د 91% کسانو ته به میلاویږي. انشاءالله په وخت د ضرورت باندې به زه تاسو ته اهم مسله هم بیا د رمضان مبارک دا کومه. د امین الله خاک سر ډېره مننه او ډېره مهرباني، الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو په عمر کې خیر او برکت واچوي. وصلی الله علی النبي الامي وعلى آله وبارک وصحبه وسلم تسلیما کثیرا.